موږ د دې شان ته یو څه وکتل، موږ د ټولو خلکو شکریا ادا کوو چې دغه خلک دي چې ناست دي او په بسانو کې دي، په ګاډیانو کې دي، موږ چې مجبوره نه وای د یوه کوچني زړه او د یوه زنانې زړه موږ نه ازاره وي، خو موږ ته یو پیښه سوې ده. موږ د تمام پښتنو د خپل قوم، موږ د دې ګردو خصوصا د سیاسي پارټیانو او د ملک امان الله، د ملک هاشم صاحب چې دا صرف 10 کسه ولاړو دا روډونه بند کړي وو. اوس موږ اخري په دا نتیجه ورسېدلو چې سبا به 12 بجې دغه کم خلک چې دي، دا چې ناس خلک دي، موږ ټیبل ټاک کوم افسران سره اوس موږ وکړو پر 12 بجې به سبا سرینا چوک له ګرد خلک راځي د کیمپ سره، موږ به بیا راولاړېږو پر دغه کیمپ باندې، پر دغه چوک باندې فیصله کوو، یو ځای هغه دی، 2 ځایه نور دي. نو موږ وتی تم ستې ډېر شو خواست هم درته کوو، په دې کې به خامخا څوک ناراضه سوي، څوک به دغه سوي، خو دلته په دا بسانو کې زنانې سپرې دي، په دا بسانو کې کشنیان دي، دا تی د هغه ځای سره راغلي دي. زموږ به بیا هم د سرکار سره دا خبره نه وای منلې، صرف په دا بسانو و دا کشنیان ته چې مې وکتل، دا زنانې ډېر په تکلیف دي، دا مسافر ډېر په تکلیف دي، دا خلک دا کم دومره انسانان په دا یخ کې اوس دا ټیم 11 بجې دي په کم 11 بجې دي. نو موږ پر دغه نتیجه ورسېدلو چې بیا موږ دغه فیصله وکړه، کنې بالکل که کومه خبره دا ځوان وکړله سبا بیا نوس دغه کېدی. زموږ د ګردو دغه خبره وه، هېڅ صورت په دې کې بالکل نو کمپرومایز. موږ به ډېر تکلیف، موږ دلته تللو دا دغه له دا زنانې دا کشنیان د دې وجې څه سبا څه موږ خلکو ته دا خواست کوو چې وروره پر روډ باندې به سفر نه کوئ. موږ 4 ټیم هړتال اعلان وکړي، موږ سبا تر 12 بجو پورې زموږ سره ټیم واخلي، 12 بجې لکه د پښین دي، که د توبې دي، که د برشور دي، که سیاسي پارټیانې دي، دا به راځي د سرینا چوک له پر 12 بجې باندې هلته کیمپ، دا مکمل اخري احتجاج دی. نن دا سرکار موږ ته ډېر خواست وکړي، دلته رالو هلته رالو، زموږ سره بل اپشن نه و. بیا موږ د اکشنیان ته مې وکتل، و دې خلکو ته مې وکتل، د دې تکلیفات مې وکتل، دغه خبره موږ وکړله. زموږ د دې ګردو په مشوره ملک صاحب ته خبره کوي، نو موږ دغه وکړه، خپل کیمپ خپل کاغذان شان راټول کړي، سبا پر 12 بجې باندې به دا احتجاج موږ برته که نه اوس انشاءالله اول خو پر دغه کې وشي. نو زه ستاسې څخه معافي هم غواړم، معذورات هم غواړم که مې کومو خلکو ته تکلیف نه نور کړی یې، د تمامو قومو څخه زه معافي غواړم. خلکو زموږ سره ډېر ننګ وکړي، پر موږ یې ډېر احسان وکړي، خدای او مسافرانو او کم چې دلته زموږ اصغر خان او سیاسي پارټیانې، روزي خان کاکړ، زیری صاحب، د هرې پارټي، جماعت علما اسلام، دې خلکو پر موږ ډېر احسان وکړي، پر موږ یې ډېر حق دی. انشاءالله خدای دې موږ ته توفیق راکړي چې موږ د دې خلکو دا زموږ قوم هر سړی فرد پر فرد به د دې خلکو د غونې خدمت کوي. که وخت راغلی د دې خلکو به موږ اول دا خلکو واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین. جی ګران کتونکو د نننۍ چې کوم لاریونو چې کوم مظاهره